السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، ډیر د غم خبر دی، ډیر افسوسناک خبر دی چې کوم پولیس لاین کې کومه دماکه په مسجد کې وشوله. یقینا چې دا ډیر زیات د غم خبر دی او ډیر کسان، لا تعداد کسان په دې کې چې کوم دی هغه شهیدان شول. الله جل جلاله دې د ټولو شهادت قبول او منظور کړي او ډیر لا تعداد کسان هغه په دې کې چې کوم دي سخت زخمیان دي چې ډیر پکې کندم شول، د چا لاسونه، د چا خپې، چا اندامونه ګډ وډ نشته دي. محترم عزتمندو، د خپل ملک دپاره خصوصي دعاګانې کوئ. مونځ چې کوئ په هر مانځه کې د خپل ملک دپاره دعا غواړئ. ضرور دعا ځکه غواړئ چې د ملک حالات ډیر زیات بېګړو دي، د ملک حالات ډیر زیات ګډ وډو سره مخ دي. ټول ملګري ضرور د ملک دپاره دعاګانې کوئ چې الله جل جلاله دې زمونږ په دې ملک کې امن راولي. الله جل جلاله دې زمونږ د ملک نه څومره تکالیف دي، څومره مصیبتونه دي، څومره سختې دي، الله جل جلاله دې ټولې اوچتې کړي. نو ټول یاران دوستان چې څومره هم یې دا ویډیو هم در سره شیر کړئ، د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې دا خبر هم خلکو ته ورسیږي او دا خلک په دعاګانو کې نور ملګري هم یاد کړي. الله جل جلاله دې د دوی دغه شهادتونه قبول او مقبول وګرځي او د دوی د خاطره د الله جل جلاله زمونږ او ستاسو په دې ملک کې امن او استقامت راولي. د دوی وینې د الله جل جلاله بې ځایه مه بوځي. ملګرو، څومره هم یې او څومره هم کتونکي اوریدونکي، نو خدای پاک جل جلاله هم د داسې قسمه آفتونو نه وساته. او دا کوم ملګري چې شهیدان شوي دي یا کوم ملګري چې کوم دی هغه زخمیان دي، زخمیانو له الله صحت ورکړي او چې کوم شهیدان شول الله جل جلاله دې د هغوی شهادتونه قبول او مقبول کړي. او مونږ یقینا چې 100% دوی سره په خفګان کې یو، دوی سره مونږ خفګان کوو او زمونږ د دوی بالکل ورورولي ده، زمونږ د دوی ټولو بلکې د ټولو مسلمانانو ورورولي او دوستي ده. نو یقینا چې مونږ به ضرور خفګان کوو. مونږ زړه ته ډیر درد ورسېدلو، ډیر تکلیف ورسېدلو او یقینا چې بیا په خیبر پښتونخوا کې خبر شو د یو حادثې نه، نو بیا هم زړه ډیر زیات دردیږي. الله جل جلاله دې ټولو مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي او زمونږ په دې ملک کې د الله